عزیزانو دا مغه د توبه باسته او د اتفاق نه نن ورځم پر رمضان کې آخري جمعه ده. الله پاک دې ما او تاسو ټولو ته د اخلاص د توبې وستلو توفیق راکړي. ځکه چې حدیث کې راغلی دی چې پروژه کې سړی روزي ونیسي نو د روزو اثر او برکت دا دی چې د ټولو ګناہوں نه داسې پاک شي لکه نن چې د مور نه پیدا شوی. عزیزانو دا یو باسو چې وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. الله نه قبل توبه دا هغه خلقو چې هغه اعمال کوي اعمال بد ترغه پوره حتی اذا حضر احدهم الموت چې مرګ ورته راشي ترغه پوره دوی په دې ګناه کې لګیای او اختی چې موت ورته راشي. نو چې مرګ دې وګوري نو بیا دې وایي چې قالا انی تبت الان، خدا زوست توبه وباس. نو فرمائی چې وللذین یموتون وهم کفار. نو الله نه قبلې د دې خلق توبه چې دی مرشي او په داسې حال کې چې دی کافر وي. فاولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. داغه خلق دی چې دوی د پاره ما دردناک عذاب تیار کړي. عزیزانو علیم چې دی عذاب توي. علیم عربی لغت کې د فعیل وزن دی او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. علیم کا په معنا د مولم والے. نو الله فرمایي ما دوی تدا سے عذاب تیار کړي دي چې هغه به دوی په درد کې اچي. او که علیم په معنا د مولم والے نو الله فرمایي ما دوی تدا سے عذاب تیار کړي دي چې هغه عذاب په خپل به درديږي. عذاب په خپل دردمند وي او وای وای چغي به وای. فائدہ به دای کته پکې وای وای چغي وینو دی عذاب لبه سماسوس کیږي نه. داسې مثال به لکه د جمعات کې مونږه ټول ناس یو چا سر ماته دی چا لاس ماته دی چا خپه ماته. هر سړی وای خپه مې لاړه، بل وای لاس مې، بل وای سر مې، بل وای ملا مې. نو هر یو چې وای کوي دا بل د وای ور سره فکر نه په خپل وای کې مبتلا وي. نو مولم دا معنا الله فرمایي ما تیار کړی دی دوی د پاره عذاب، هغه عذاب چې هغه به مولم وي یعنی په خپل به په درد کې واقع وي. عذاب به په خپل درديږي. نو کبل پکې د درد چغي وي نو دې ته به احساس نکي. عزیزانو فرق داش د دې څومره جمعو د بیان خلاصه دا شوه
چې یو باس د توبې د مسلمان دی او یو باس د توبې د کافر دی. مسلمان سره الله پاک ډېرې مهربانۍ کړې دي، ډېرې مهربانۍ. د مسلمان توبه الله پاک چې مرګ ته قریب هم نو قبلوي. لکه وګوره تاسو وګورئ یو مسلمان دی اراده د نیکۍ وکړه، داسې حالات پیښ شو چې انیکی دو نه کړی شوه، نو خالی پاغه اراده بدتا مکمل اجر د دې نیکۍ لیکل کی. یو سړی د اراده د ګناه وکړه لیکن هغه ګناه دو نه کړی شوه، نو د په عمل نامه کې به دا ګناه نه لیکل کیږي. ولی چې کړی نه، نو چې ګناه تر څو کړی نه وي نو نه لیکل کیږي، او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي نو مکمل نیکی لیکل کیږي. قرآن کې راځي یو صحابیو جندب نامه و رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو د مکې نه مدینه منوره ته، نو جندب ویل خپل زامنو ته چې زه په دې مکه کې څه کوم، په دې مکه کې چې زه اوسېدم خود چا د خاطره اوسېدم، چا تلاړو نو زه به کسه کو. زامنه ورته چې پلارت ته خو تلی نشي نو اوس مونږ ویل کټ کې مې اوچت کوي خو د دې وطن نه مې وباسئ، زما معشوقت یې وتې ده نو زه په دې وطن کې نه پاتې کېږم. څلور زامن یو په کټ کې واچولو، کټ یې پوګه کو مدینې ته روان. مدینې ته د مکې نه 4.5 میله لار ده، چې روانې که نیمې لارې ته چې ورسېده مرګ راغی او حضرت جندب وفات شو. چې وفات شو الته دفن کو، چې دفن کو زامن ورسېد مدینه ته، صحابه ته وی چې پلارمو په دې مینا را روان شو، لار کې وفات شو. صحابه ویلې چې کدا جندب ژوندی را رسېدلی وی مدینه ته نو د دې هجرت ثواب چې دی آبه پورا شوی وی، او دې چونکه لار کې وفات شو نو د دې وجه نه هغه اجر چې دی هغه به نیمی. قرآن راغی چې ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. سوک چې د کور اوتو هجرت کون کې دا الله او د رسول د رضا د پاره، ثم يدركه الموت او بیا ورتا مرګ ورسېد نو فقد وقع اجره على الله، د اجر پورا په خدای ثابت شو. علی الله، علا کلمه په عربي لغت کې د لزوم د پاره راځي، په بل باندې یو شی لازم کول. نو علا کلمه ځان د پاره چې الله وایي نو تفضلا الله پزان لازم کړو چې دله به مکمل اجر ورکو. اے صحابه تاسو دا مو وایي چې د کوره د هجرت په نیت راوته او لار کې ورته مرګ راغی نو د هجرت ثواب نه، چې د کوره نیت کو ثواب به مکمل ورته ملي.
عزیزان د حضور زمانہ وا یو صحابی منځنا غافل پاتش وختي د شو چې منزله به پاسه چې را پاسه دونو منځ قضاو ټول ورځ په جړه تیرا کا چې سبا سحر شونو مانزه د ټیم نمخ کې شیطان راغی او خوځولو چې پاسه د مانزه وخت ویل سوکه ویل ز شیطان ویل کور دی وران شه پرون چرته وی چې ما نمونز قضا شوی وی پرون مې در نمونز قضا کو چې ثواب در نه لاړ شي اتا چې ورپسې وجړل نو یو په 10 درته الله زیات ثواب لیکلو نو پاسه چې نن درته زیاتونه لیکي تاسو خیال را خبره او معاملې عزیزانو ټوله دړه ده د دې ظاهري او چته دو پاسې دو نه ده خبره دړه ده ګوریا ان الله لا ينظر الى صور الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې شکل دې ډېر خسته ده او سبا ګمنز داو سنت ته اغستی دیو اتر متر دی مګلی دیو کنه ان الله لا ينظر الى صور الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري ولا الى اعمالکم او نه الله ستاسو عملونو ته ګوري نه دی عمل ته ګوري او نه دی شکل ته ګوري عمل تدیم نه ګوري چې دا سه ولاړې او سر دې ټیټ کړي او ډېر په عجزه سره صاحب زه خو استاد یې د سیموم شوم دغه تم نه ګوري لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم او نستاسو عملونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو زړه ته ګوري دې ته ګوري چې زما متعلق ستا په زړه کې څه شی دی زما متعلق آیا ستا زړه زما کور دی او کستا زړه د بل چا کور دی ستا په زړه کې زېما او کستا په زړه کې بل څوک نو کړه کې دی هغه او خبر اخلاص کړه کې دی وو بل څوک او شکل دی جوړ کړو د شیخ فولاد بابا او عمل دی او صاحب ادا سی بولاړ ویو اوړه کې دی بل څوک اوړه دی د بل چا کو نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اس ردی بت خانه ده او ولار په مانځه نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او چې جمعات نوځه دا منځونه داسې په موټي کې نیولې یو په دا مخې درولي زارک شخوار شي اوړه ده خپل امانت ته دا قبول نشو مونز علب مونز کیږي چې ستازړه د خدای کوری مولانا روم وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد په خدای قسم زړه می سری کا او سینه می وشلا او زړه می بار راو باس بیا می زړه سری کا او دنه د زړه په نقطه کې وګورا
دننه د زړه په نقطه کې وګوره پروردګاره کې درون خانه تو دیګره چې کار دارد خدای زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی بل څوک عزیزا که تاسو خیالو کې دنیا کې مګورا چې سو پچا مینی او داود داغه په مخ کې دا کړي چې رو راځه خو بالکل تانه مې بغیر ژوند چې دی هغه پکوړه کیږي او داغه په مخ کې ته بل چاته وګورې یا د زړه راز و نیاز چې دی هغه بل چا سره شروع اوس دا عاشق صادق پاتې کېدی شي مین په یو یو ګوره بل ایو کوچه خزه په لار روانه وانه یو الک ورپسې شو ا کوچه ورته داسې وکړه چې الک څه کوي ول راځي ما پس ول ز پتا مې نه ما ول ما کې څه چل دی چې په ما مې نه ول ته ډېره خسته یې ډېره خسته ول زما په دې حسن او خوبصورتۍ مین شوي وی چاو ویلې ونیه زما یو بل خور دا دومره خسته ده کا دی وری ده بالکل بلې ونه شي نو دی ورته وی چې اچرته ده اچرته ده دلته یو سړی و هغه به د ودونو خبرونه ورته راتله نو سهار به د جمعې په ورځ سوچ کولو چې پوښتنې به کولې چې روټۍ به کوم ځای کې خایي نور ځایونو کې بازیري ورکما او چې چرته ښه روټۍ چرګان مرګاني نو هغه به وخورو نو ما ورته یو ورځ وی چې په تورو خاورو موړ شي نورو ځایونو کې ازيري ورکو چې چرته غریب روټۍ وي نو هغه وخوره تاسو خیال راغی مونږ یو روټي خلاص کنه چرته به خروټۍ خیال راغی خروټۍ بچي او دی ورته چې خور دې چرته ده ویلینا رستو چې را روانه او چې دا ورته داسې رستو کتري دی کوچې سره داسې کوتا کو په دولاسي ورته را بغولې ده چې په دا 60 خویواله ده بس او ځان ته وګورئ کنه اسی چندخ پشانی چنګ خپینی وری دی او आवाज وک کوچه ورته وی ته پلان دامان کړی داوته څوکړه او دی وېڅ